یو سړی د بیت الله نه تاوېده، یو سړی تاوېږي د بیت الله نه او دی وایي لبیک اللهم لبیک، خدای تا ته حاضر یا الله تا ته حاضر، لبیک تا ته خدای حاضر ولاړ، لا شریک لک تا له شریک نشته، اللهم لبیک یا الله د تا ته بار بار حاضر. اوازونه کول، یو بزرګ سره خوا کې تاویږي، دې سړي ته د بره نه اواز کېږي لا تاره لبیک نه قبلېږي، دیوی لبیک بره نه اواز کېږي لا نه قبلېږي ستا د لبیک. دا بزرګ دې سړي ته وایي دا اواز اورې؟ وی او وی دا د کله نه درته کېږي؟ وی دا خو کلونه وشو، بله عمر شو، زه دلته راځم دغه بیت الله ته تاویږم او زه لبیک وایم او دغه اواز راته کېږي چې نه قبلېږي، نو بیا څه ځان کړی؟ یو عبادت چې ستا قبلېږي نو کوه، چې نه قبلېږي او ښکاره ته پته ده چې نه قبلېږي نو څه ځان کړی؟ سړی ورته وایي بزرګ ته، وی کاکا وی زه خو ګناهګار یم، ډېره لویه ګناه مې کړې ده او چې دا کوم اواز راته کېږي بلکل درست کېږي ځکه زه ګناهګار یم، خو ما خو بار ګناه کړې ده، دا راته د الله یو در معلوم دی، دلته راغلی مې ورته چغې وام چې ما معاف کا، نو چې دلته یې نه قبلوي ته راته بل یو در وښایه چې هلته لاړ شم، ما ته خو دا ځای معلوم دا مې صحیح کړی دی، بل راته وښایه چې هلته لاړ شم، که قبله یو کې نه قبلوي زه به ورته چغې وام لبیک. چې دا الفاظ یې ووایي نو دوه ځله به ورته بیا اواز کېده، ویې لبیک، بله نه به اواز راته لبیک لبیک، فرشتې به ورسره چغې وایي. هلته به ته دا وایې د بیت الله په دروازه چې ورشي د طواف دوران کې به نه ورځې بیت الله له بې د طواف نه ورشه، بې د طواف نه ورشه بیت الله ته ورتر غاړه وځه، میزاب رحمت د ناوې مبارکې لاندې په حتویم کې 2 رکعاته نفل وکړه او بیا د بیت الله ته ځان ورتر غاړه باسه، د هغه رحمت د ناوې لاندې ودرېږه او کتاب لیکي دا ښې مخ او دا ګس مخ په دا تیږو کېږده او په دا غلاف پورې ولګوه دا مخ وجاړه الله ته، ملتزم له ورشه، د ملتزم د دعا د قبلېدو بهترین ځای دی، دغه ځای ډېره زیاته دعا قبلېږي. نبي علیه السلام فرمایي ملتزم د بیت الله مبارک د درشل او د حجر اسود په منځ کې لږ ځای دی، ورشه د بیت الله درشل پورې ونښله، درشل اوچته ده، لاس چې اوچت کړي نو لاندې درشل ورسره لګي، نو ودرېږه، نو عاجزي وکړه، فقیر ببابک یا الله فقیر ستا دروازه پورې نښته دی، مسکین ببابک الله مسکین راغلی د پاکستان نه د بل ملک نه او ستا درشل پورې نښته دی، عاصي ګناهګار خطاکار هر قسمه ګناه چې مې کړې ده الله راغلی ستا دې در ده او ستا دې درشل پورې نښتې الله ما معاف کړي. نو د الله نه سخي ذات بل شته؟ قسم دی ما سړی ګناهګار د بیت الله غلاف ته مې وکتل، په هغې بره یو آیات لیکلی، په غلاف د پاسه آیاتونه لیکلي دي، یو آیات یې لیکلی و یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله، دا آیات لیکلی شوی په غلاف د پاسه. داسې آیاتونه درته لیکلي دي چې سړي ته پته ولګي چې ګورې د ګناهګار دعا هم الله قبلوي. نیک سړی خو هسې نیک دی، نو پاک سړی خو هسې پاک دی نه ګناهګار. یا عبادی الذین اسرفوا بره په غلاف د پاسه د سرو زرو په خط لیکلي، د سرو زرو په خط، یا عبادی الذین، قرآن آیات دی، یا عبادی الذین اسرفوا قل، اے پیغمبر ورته وایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے زما هغه بندگانو چې په ځانم زیاتې کړې دي. کومو بندگانو ته الله وایي؟ وایه که نیکان که ګناهګاران؟ ګناهګار. یا عبادی، اے زما بندگانو، دا نه وایي چې ګناهګار یې زما بندگان نه یې، نه زما بندگان یې، الذین هغه بندگان اسرفوا علی انفسهم چې په ځانې زیاتې کړې ګناه کړې ده. لا تقنطوا من رحمت الله، چې زما د رحمت نه مایوسه ګورې نه شئ. الله وایي لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه مایوسه نه شئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ګورې ګناهونه ټول بخي، انه هو الغفور الرحیم، الله بخون کې دی مهربان دی. چې دا آیات به موري نو خوشاله الله په خپل په قرآن کې اعلان کوي اے ګناهګاره بنده زما د رحمت نه مایوسه نه شئ، زه درته ګناه بخم. نو خو چې زه خو ورته ویم په عاجز دی چې ما ته ګناه وبخه که نه، خو که زه هلته کې موبایل راوالم او په هغې کې سندر ورنګ چالو کوم، زه هلته هم ریاکاري کوم، زه هلته هم جګړې کوم، زه هلته هم کبر کوم، زه هلته هم لویي کوم، زه هلته هم الله نه یادوم، نو دا خو زما ګناه شو.
بل یو آیات ته مې وکتل، بل یو آیات هغې کې څه دي؟ هغه آیات مې هېر شو. ومن یظلم سوءا، څنګه دی آیات؟ یو قاري راته ووایه. یجد الله توابا رحیما وپسې وروسته راځي ومن یعمل سوءا، څنګه دی؟ او یظلم نفسه، دي کې څنګه دی؟ ثم یستغفر الله. هغه چا چې ګناه وکړه دغه آیات مخامخ لیکل شوی دی بیت الله په سرو زرو په خط بغلاف. چا چې ګناه وکړه ګوره، ومن یعمل سوءا، چا چې ګناه وکړه داسې قاري صاحب، او یظلم نفسه، یې په ځان زیاتی وکړه، ګناه وکړي که نه، ثم یستغفر الله، بیا د الله نه بخښنه وغواړي. یا ګناه وکړله یا په ځان زیاتی وکړو، بیا د الله نه بخښنه غواړي. یجد الله توابا رحیما، الله به توبه قبوله کړي او مزید رحم به پیدا وکړي. دا آیاتونه لیکلي شوي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ناشنا الله اعلان کوي چې ما نه دعا غواړئ، دله دعا قبلو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. څوک چې زما دا دعا نه، چې ما نه سوال نه کوي، چې دا دعا عبادت د هغې نه کبر کوي، خوار ذلیل به جهنم ته ور داخل کړي. دا د بیت الله په غلاف د قرآن حکیم دا آیاتونه دې دپاره لیکلی شوي چې ګورې ګناهګاره د کم ملک نه راغلي، د ګناه سره ککړ، خو مایوسه کېږه ما، د الله دې کور کې وغواړه، د الله نو معافي وغواړه او توبې وباسه او استغفار وکړه. یجد الله توابا رحیما، الله به دې توبه قبوله کړي او رحم به در باندې الله وکړي. نو جناب بیت الله ته ورته غاړه وځه، درشل ته ودرېږه، میزاب رحمت لاندې ودرېږه، ملتزم کې د الله نه دعا وغواړه، نږدې شه ورته ښکل کړه د الله دا کور، دا کاڼي ښکل کړه، دا غلاف ښکل کړه، د الله رحمتونه پرې ورېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي څوک چې طواف کوي، بعضې خلک زر زر نږدې نږدې طواف کوي چې زر مې خلاص کړئ او ډېر طوافونه مې وکړئ. ټیک ته ډېر طوافونه هم ښه خبره ده، خو که لږ سړی لرې لرې د زنانو نه بچ ته وشي، یو طواف هم وکړي نو ښه ده. لازمه نه چې سړی دې ډېر وکړي، لکه یو سړی زر زر کوي او 6 رکعاته وکړي، یو سړی اوږده صورتونه پکې ولولي او 2 رکعاته وکړي، هغه دوی ته بهتر دي. لرې لرې تاویږه. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې یو قدم اوچته نو الله دې یو ګناه رجوي، چې بل قدم اږدې نو الله دې یو نیکي لیکي، او چې طواف دې خلاص کو دومره ثواب به الله درکړي لکه یو مړی چې دې آزاد کړي. او که یو سړی وي طواف نشم کولی نو منځ ورته وکړه، په بیت الله روزانه 6 رحمته ورېږي، 80 هغه چاته ملاویږي چې کومې طواف کوي، 40 هغه چاته ملاویږي چې څوک ورته منځ کوي، 10 رحمتونه هغه چاته ملاویږي چې کوم ورته تاسې ګوري. نو ما نه به چا طواف وکړه دلته څه عبادت کوم، دلته هغه عبادت وکړه چې پاکستان کې نشي کولی. بیت الله ته منځ وکړه، مخامخ دا بیت الله کې نه کېږي، هلته ورته لرې کوي، ګوره ورته نیغ نیغ، دا پاکستان کې نه کېږي. طواف دې وکړه، دا پاکستان کې نه کېږي. هر جومات ته چې سړی راننوځي تحیة المسجد به کوي، 2 رکعاته نفل به کوي که وخت د نفل و، او بیت الله ته چې ورننوځي هلته تحیة المسجد نشي طواف پکې، که طواف دې نشي کولی بیا 2 رکعاته نفل وکړه. نو دعا به دې قبلېږي، مخامخ نیغ نیغ ورته ګوره، او په الله یقین وکړه چې سړی ورته نیغ نیغ ګوري، بیت الله ته تاویږي، سړی زړه مطمئن شي، اطمینان د زړه د انسان راشي، خوشحاله شي انسان. دعاګانې پکې قبلېږي. زه خو تاسو نه پټ تللی وم، ما وې پټ به راشم، نه به څوک خبر کړم او نه به څوک پتلو او نه به راتلو. او دې ملګرو ته مې ویلو که چا تپوس کو چېرته تللی دی نو غږ ورته مه کوئ، یاره چېرته تللی دی دروغ هم مه وایه، خوال مه وایه. او دعاګانې مې یقینا ډېرې کړې دي، خصوصا د جمعې ورځ چې به راله او مانځه ته به ودرېدو نو دغه وخت الله دعا قبلوي، نو ما به د خپلې جمعې د ملګرو دپاره ډېر په اخلاص دعاګانې کول، الله دې قبولې منظورې کړي. په دې مخ د ځمکه الله ړومبي پیریان اصول هغې پیریانو فساد شروع کړو، نو الله هغه د رحمت بیت الله بر اسمان ته پورته کړو. چې کوم د زمرودو په کاڼي کې و، د زمرودو کاڼي، د زمرودو په کاڼي کې کوم بیت الله هغه پورته شو، یاقوت نه زمرود، اسمانونو ته. د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی،
آدم علیہ السلام تم الله پاک د عبادت ځای وخو یو مرکز وته الله خو